بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 14 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اسم ظرف قانون وایو، یعنی مونږ به د ثلاثي مجرد نه اسم ظرف هغه څنګه جوړو او د ثلاثي مجرد نه به اسم ظرف دا څنګه راځي، او د ثلاثي مجرد نه علاوه چې نور کومه بابونه دي، ثلاثي مزید فيه، رباعي مجرد، رباعي مزید فيه، دا غینه به اسم ظرف څنګه راځي. نو د ثلاثي مجرد د بابونو نه علاوه چې نور کومه بابونه دي، نو غینه به اسم ظرف د هغې باب د اسم مفعول په وزن باندې راځي. یعنی څنګه چې د دغې باب اسم مفعولو بعینه په هغې وزن باندې او په هغې الفاظو سره به د هغې باب نه اسم ظرف هم راځي. مونږه د باب تفعیل د باب صرف یصرفون اسم ظرف جوړو، نو د صرف یصرفون اسم مفعول راځي مصرفون. نو تدغی باب نبا اسم ظرف هم د مصرفون په وزن باندې راځي. یا مونږه د دحرج یدحرجون اسم ظرف جوړو، نو د دحرج یدحرجو باب نه اسم مفعول راځي د مدحرجون په وزن باندې. نو په دغه وزن باندې با او هم په دغه الفاظو سره با تدغه باب نه اسم ظرف هم راځي، یعنی مدحرجون. مونږه د احرنج ما یحرنجمون اسم ظرف جوړو، نو هغه تدغه باب اسم مفعول محرنجمون دی، نو اسم ظرف به هم محرنجمون وي. نو حاصل او خلاصه ته دې صورت دا راوتله چې د ثلاثي مجرد نه علاوه چې کوم بابونه دي، خوا که هغه د ثلاثي مزید فيه بابونه دي، که د رباعي مجرد بابونه دي، او که د رباعي مزید فيه بابونه دي، نو تدغه ټولو نه به اسم ظرف د مفعول په وزن باندې راځي. یعنی د هغې باب کوم اسم مفعول لی د هغې په وزن باندې به راځي. او کچری ظرف مونږه د ثلاثي مجرد د بابونو نه جوړو، نو د ثلاثي مجرد د بابونو نه اسم ظرف دا په دو وزنونو باندې راځي. یا به اسم ظرف د مفعل په وزن باندې راځي، یعنی د عین کلمې د فتحې سره، او یا به اسم ظرف د مفعل په وزن باندې راځي د عین کلمې په کسرې سره. نو اوس دا خبره د وضاحت قابله ده چې د کومو بابونو نه به د مفعل په وزن باندې راځي او د کومو بابونو نه به د مفعلون په وزن باندې راځي. نو تدې ټولو دارومدار دا په مضارع باندې دی او په 7 اقسام باندې دی. د 7 اقسام نه زمونږ مراد صحیح، مثال، اجوف، ناقص، لفیف او مضاف دی. نو د اسم ضرب دارومدار د ثلاثي مجرد نه دا د مضارع باندې دی او په 7 اقسام باندې دی، چې دغه مضارع په 7 اقسام کې د کوم قسم سره تعلق لري. نو مونږه د اسانۍ دپاره او تدې قانون باندې د ځان پویه کولو دپاره دغه 7 اقسام دغه 7 قسمونه دا مونږه په 3 قسمونو باندې تقسیمو. یو قسم کې به مونږه مثال کیدو، په دویم قسم کې به مونږه ناقص، لفیف او مضاف کیدو. دا مونږ سره دویم قسم شو. او په دریم قسم کې به مونږه باقی کوم قسمونه دي هغه کیدو، یعنی صحیح، محموز، اجوف. په لومبي قسم کې مونږه مثال کې خودو، په دویم قسم کې مونږه ناقص، لفیف او مضاف کې خودو، او په دریم قسم کې مونږه صحیح، محموز او اجوف کې خودو. نو هر هغه مضارع
چې هغه د ثلاثي مجرد د باب سره د هغې تعلق وي، یعنی د ثلاثي مجرد د شپږو بابونو نه هغه مضارع راغلی وي، خو که د نصوره ینصرو د باب نه وي، که د فتحه یفتحو د باب نه وي، د ضربه یضربو باب نه وي، په هغه شپږو بابونو کې که د کوم یو باب نه وي، نو دغه مضارع که په 7 اقسام کې مثال وه، یعنی تدې د فا کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی و، نو تدغه مضارع نه به اسم ظرف دا مطلقاً د مفعل په وزن باندې راځي، یعنی د عین کلمې باندې به کسره وي، خوا که مثال واوی وي او که مثال یایی وي، او خوا که د دې مضارع عین کلمې باندې فتحه وي او که کسره وي او که ضمه وي، په هر حالت کې به تدینه اسم ظرف دا د مفعل په وزن باندې راځي. مثلا وعده یعیدو باب د مونږ سره، نو یعیدو دا مثالی واوی دی او د دې په عین کلمه باندې کسره ده، نو مونږ دا ویلو چې د مثال نه به ظرف د مفعل په وزن باندې راځي، نو د یعیدو نه به ظرف مونږ سره راځي د موعد په وزن باندې. او وزع یزعو په دې کې په عین کلمه باندې فتحه ده، لیکن مونږ دا ویلو چې د مثال نه به ظرف دا مطلقاً د مفعل په وزن باندې راځي، لہذا د یزعون به مونږ سره ظرف شي موضعون. او د یوسمو کې دا مثال له او په عین کلمه باندې ضمه ده، لیکن تدینه به ظرف مونږ سره راځي د موسمون په وزن باندې. نو خلاصه دا راوتله چې د مثال نه به ظرف مطلقاً دا د مفعل په وزن باندې راځي، خوا که مثالی واوی وي او که مثالی یایی وي، او خوا که تدې د مضارع په عین کلمه باندې ضمه وي، که فتحه وي او که کسره وي، په هر صورت کې به تدې ظرف دا د مفعل په وزن باندې راځي. په دویم قسم کې مونږ د 7 اقسام 3 قسمونه ایښودلیو، یو ناقص، دویم لفیف او دریم مضاف. ناقص هغه ته ویل کېږي چې د هغې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت وي، او لفیف هغه ته ویل کېږي چې په هغې کې 2 حروف علت دا جمع شوي وي، او مضاف هغه ته ویل کېږي چې په هغې کې 2 حروف د یو جنس وي د هغې د حروف اصلیو په مقابله کې. نو تدې 3 قسمونو نه د ناقص، لفیف او مضاف نه به ظرف مطلقاً د مفعل په وزن باندې راځي، خوا که تدې د مضارع په عین کلمې باندې هر قسمه حرکتو، خوا که فتحه وپی، که کسره وپی او که ضمه وپی، لیکن تدې نه به ظرف د مفعل په وزن باندې راځي د عین کلمې په فتحې سره. مثلا د یدعون مونږه ظرف جوړو د دعا یدعون، نو دا ناقص واوی دی او په عین کلمې باندې ضمه ده، لیکن مونږ دا ویلو چې تدې نه به ظرف د مفعل په وزن راځي، لہذا مونږ سره به ظرف راځي مدعیون. بیا پکې قال قانون جاری شوی دی، د مونږ سره ته بیا مدعن جوړ شوی دی. او رما یرمی په دې کې په عین کلمې باندې کسره ده، لیکن مونږ دا ویلو چې مطلقاً به ظرف د مفعل په وزن باندې راځي، لہذا د رما یرمی نه به ظرف وي مرمن. او وقا یقی دا لفیف مفروق دی، تدې نه هم ظرف راځي موقن. او وجیه یوجا تدې په عین کلمې باندې فتحه ده، دام لفیفی مفروق دی، تدې نه هم ظرف راځي موجن. او روا یروي دا لفیفی مقرون دی، او د عین کلمې مضارع د عین کلمې باندې کسره ده، لیکن تدې نه هم ظرف راځي مرون. او قویه یقوى دام لفیفی مقرون دی، او تدې د عین کلمې باندې فتحه ده، لیکن مونږ ویلو چې تدې نه به ظرف مطلقاً دا راځي د مفعل په وزن باندې، لہذا تدې باب نه به مونږ سره ظرف راځي د موقن په وزن باندې. دغسې د مضاف نه به هم ظرف
مونږ سره د مفعلون په وزن باندې راځي، لکه څنګه چې د ناقص او د لفیف نه د مفعلون په وزن باندې راتلو. یعنی مد یمدو نه به ظرف مونږ سره راځي ممدون په وزن باندې، او د فر یفرو نه به مونږ سره ظرف راځي د مفرون په وزن باندې، خو که په مضارع باندې هر قسمه حرکتو. نو تدې دویمه حصے حاصل او خلاصه دا راوتله چې د په 7 اقسام کې د ناقص، لفیف او د مضاف نه به ظرف مطلقاً دا د مفعلون په وزن باندې راځي، یعنی د عین کلمې په فتحې سره، خوا که تدې د مضارع په عین کلمې باندې څه قسمه حرکتو. اوس دریم قسم لمونږه راځو، او په دریم قسم کې مونږه هغه باقی 3 قسمونه ایښوي، یو صحیح، بل محموز او بل اجوفو. صحیح به مونږه هغه ته وایو چې د هغې د فا عین لام کلمې په مقابله کې نه حرف علت وي، نه همزه وي، او نه 2 حروفه د یو جنس وي. او محموز به مونږه هغه ته وایو چې د هغې د فا یا د عین یا د لام کلمې په مقابله کې حمزه وي. او اجوب به مونږه هغه ته وایو چې د هغې د عین کلمې په مقابله کې حرف علت وي. نو تدې بابونو نه به کله ظرف د مفعلون په وزن باندې راځي، او کله به ظرف تدې بابونو نه د مفعلون په وزن باندې راځي. یعنی هر هغه باب چې د هغې تعلق د صحیح سره دی، یا د محموز سره دی، یا د اجوب سره دی، نو کله به تدې نه ظرف د مفعلون په وزن باندې راځي، او کله به تدې بابونو نه ظرف د مفعلون په وزن باندې راځي. نو اوس کله به تدې نه د مفعلون په وزن باندې راځي، او کله به د مفعلون په وزن باندې راځي. نو مونږ به په دې کې د مضارع عین کلمې ته ګورو. که د مضارع په عین کلمې باندې ضمه وه، یا د مضارع په عین کلمې باندې فتحه وه، نو په دې دواړو صورتونو کې به تدې نه ظرف دا د مفعلون په وزن باندې راځي د عین کلمې په فتحې سره. لکه د نصوره ینصرو کې په عین کلمې باندې ضمه ده، د مونږ سره به ظرف راځي منصورون په وزن باندې عین کلمې په فتحې سره. دغسې علم یعلمو په عین کلمې باندې فتحه ده، نو تدې نه به ظرف مونږ سره راځي د معلمون په وزن باندې. او کچری د مضارع د عین کلمې باندې کسره وه، د مونږ سره به ضرب بیا راځي د مفعلون په وزن باندې. لکه ضربه یضربو کې په عین کلمې باندې زیر دی، لہذا مونږ سره به ظرف راځي د مضربون، یعنی د مفعلون په وزن باندې. نو تدې صورت حاصل او خلاصه دا راوتله چې صحیح، محموز او د اجوب نه به ظرف کله د مفعلون په وزن باندې راځي، او کله به ظرف د مفعلون په وزن باندې راځي. نو مفعلون به کله راځي او مفعلون به کله راځي. په دې کې به مونږ د مضارع عین کلمې ته ګورو. که د مضارع په عین کلمې باندې ضمه وه یا په فتحه وه، نو مونږ سره به ظرف د مفعلون په وزن باندې راځي. او که د مضارع په عین کلمې باندې کسره وه، نو بیا به مونږ سره ظرف دا د مفعلون په وزن باندې راځي. او همدغسې مثالونه دا د محموز هم دي او د اجوف هم دي. مونږ به عین کلمې ته ګورو. دلته دا خبره هم په ذهن کې کېنوئ چې بعض ټیم کې به تدې نه خلاف راځي، یعنی د مضارع په عین کلمې باندې به ضمه وي، او د هغې نه به ضرب د مفعلون په ځای باندې د مفعلون په وزن باندې راغلی وي. نو په دغه صورت کې به دغه بابونو نه دا ظرف دا به شاذ وي، یعنی د عام قانون نه دغه خلاف راغلی دی. مثلا سجده یسجدو، شرقه یشرقو او غربه یغربو. په دې 3 وړو بابونو کې په عین کلمې باندې ضمه ده، او په ځای تدې چې تدې نه ظرف دا د مشرقون، مسجدون او مغربون په وزن باندې راغلی وي، لیکن تدې نه ضرب استعمالیږي مسجدون، مشرقون، مغربون. نو دا بابونه دا شاذ دي. بل اهمه خبره هغه دا ده چې په دې قانون کې مونږه مضاف دا مونږه ملګری کو
د ناقص او د لفیف سره. او مونږ دا خبره وکړه چې څنګه د ناقص او د لفیف نه ظرف مطلقاً د مفعول په وزن باندې راځي، نو داسې د مضاف نه هم ظرف مطلقاً د مفعول په وزن باندې راځي. نو اکثرو صرفیانو مضاف دا شامل کړی دی د ناقص او د لفیف سره څنګه چې مونږ ذکر کو. لیکن بعض نورو صرفیانو او بیا په خصوصیت سره د علم الصیغې کوم مصنف دی نو هغې مضاف په دې دویم قسم کې نه دی شامل کړی، بلکې هغوی مضاف ملګری کړی دی د صحیح، محموز او د اجوف سره. یعنی مونږ به تدې عین کلمې ته ګورو که د مضاف و عین کلمې باندې ضمه وه یا فتحه وه نو تدې نه به ظرف د مفعول په وزن باندې راځي، او کچرې د مضاف د مضارع په عین کلمې باندې کسره وه نو بیا به د مضاف نه ظرف د مفعول په وزن باندې راځي. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې د ثلاثي مجرد نه علاوه کوم بابونه دي نو هغې نه به ظرف د هغې باب د اسم مفعول په وزن باندې راځي، او تدې نه علاوه چې کم بابونه دي د ثلاثي مجرد نو د هغې نه به ظرف یا د مفعول په وزن باندې راځي یا به ظرف د مفعول په وزن باندې راځي. نو کله به د مفعول په وزن باندې راځي او کله به د مفعول په وزن باندې راځي. نو مونږ دا خبره عرض کړه چې تدې دارومدار د فحفت اقسام باندې دی او د مضارع د عین کلمې په حرکت باندې دی. نو د مثال نه به ظرف دا مطلقاً د مفعول په وزن باندې راځي، د ناقص، لفیف او د مضاف نه به ظرف مطلقاً د مفعول په وزن باندې راځي، خوا که د مضارع په عین کلمې باندې هر قسمه حرکتو. او تدې نه علاوه چې دا کوم درې قسمونه دي ناقص، لفیف، صحیح، محموز او اجوف، نو تدې په ظرف کې به مونږ د مضارع عین کلمې ته ګورو. که په عین کلمې باندې ضمه وه یا فتحه وه نو تدې بابونو نه به ظرف دا د مفعول په وزن باندې راځي، او که په عین کلمې باندې کسره وه نو بیا به ظرف ته دغې بابونو نه د مفعول په وزن باندې راځي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.